الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضلوا ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا فلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتم فلا تذكرون ولا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنعون الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغز الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم يستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجينا من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسوله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا فيه هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عاد كفروا ربهم ولا بعد لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض وسماكم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت
كنت فينا مرجوا قبل هذا تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تقصير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديار ذات القلب يعلو فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم على بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فسحقت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أعلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا يتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لتوصي بهم ضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليهم من قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إن رسلنا بك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه يصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم يا رهت يعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيب والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديار جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الرفد المورود واتبعوا في هذه الدنيا لعنة يوم القيامة بئس الرفد المرفوض. ذلك من أنباء القرآن نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما نطعمهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مظلوم. فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لنطوفهم نصيب غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من
الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. سورہ ہود کے سلور مسئلے بیانول اہمی یو العبادت للہ وحدہ یو اللہ عبادت کئی او دویم دا چه عالم الغیب بغیر دا اللہ نبل سوک نشتا یو اللہ عالم الغیب دے او دریم مسئلہ ترغیب فی تبلیغ چه مسئلہ ورس و خلقو تا او سلورم تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ہر یو مبلغ تا یوم مسئلہ العبادت للہ وحدہ دیو اللہ عبادتو کئی دویم عالم الغیب بغیر دا اللہ نبل سوک نشتے یو اللہ عالم الغیب دے او دریم مسئلہ ترغیب تبلیغ چه مسئلہ اورا سوا تکلیفونو مصیبتونو تمگورا سالورم تسلیوہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ہر یو مبلغ تا پدیبانی صورت کے واقعات ذکر کئی چوگو ہر یو نبی اغدا واس کردے یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو حضرت نوح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام عالم الغیب بغیر دا اللہ نبل سوک نشتا اگور ابراہیم علیہ السلام او حضرت لوط علیہ السلام چاگئی ظاہری ملائک نپے جندل چدا انسانان دی او کدا ملائک دی نو عالم الغیب بسنگشی تسلیم مبلغ تا ترغیب فی تبلیغ نزاد نور واقعات نعم معلومی گی او پدی خصوصی واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام چوگورا موسیٰ علیہ السلام اغم صلی رسول دا دا بادشاہانو دربارونو تا پروائی ندا کڑی تکلیفونو تیندی کتلی او گورا اغا زڑنو تنگڑی نو تبا زڑنو تنگی پاری کے اول ترغیب ورگ قرآن کریم تا او ترغیب ورگ استغفار تا چد اللہ نا معافی غواری کمخ کے سر آغلی داغید اللہ نا معافی غواری او اللہ عالم الغیب دے رزق اغا ورکی وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها رزق ورکون کے اللہ دے نو چه عالم الغیب اغا دے رزق ورکون کے اغا دے پیدا کون کے اغا دے نو انسان طول ناشکر گرزیدلے او تا ناشکری کے نو اس دے زائدہ ناشکری دے انسان چھے انسان ناشکری کئی زب مہربانی کم ابیاؤں دے ناشکر دے وَلَئِنَ ذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَا کوسا کو منگا انسان تا لخبل طرف نے مہربانی ثم نظانا منو بیالری کو دیل رت دنا
انہو لیعوس کفور نو دیوی نا امید نا شکرا من پہ میرا بانیو کو نو دے خوشحال دے مستائی گئی او چلون تا تیغلن شی او تکلیف راشی نو بیا دے وی یرا خوچے اسمان نکانے رازی نو زمان دا کور تا پوس گئی چه چارتا مصیبتی نو پا منگا دے طول مصیبتون من باندی دی وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءٍ او کوسا کو منگا دتا خوشحالی پس تکلیف نہ چرسی دلی دتا وائی دے لال تکلیف نمانا انہو لفرح فخور اوی دے مستی کون کے او فخریہ کون کے کبیا خوشحالی پہ راشی مال راشی دولت راشی عہد راشی نو بیا دے دیر پا مستائی کشی او بیا دے دیر پا فخریہ کشی مثال سیاسی لیڈران اغام تک کشے دی چلون تا اغا اقتدار تنلار شی نو سوک با ناجوڑی سوک با بیمارانی ریپڑ بکی گی زیار بکی گی ادھکار بنی او چه ناسا پہ اقتدار لاس لراشی نو بیا پا مسئلائی کشی فلا اللہ کا تارکم بعد ما یوحائی لیک شاید چتا پر خودن کے بعد یا اللہ چه وحی کولشی تاتا وضائقن بھی صدرک او تنگی پدے بعد استاسینا تسلی این یقولو لولا انزل علیہ کانزون دیو جنا چتا باندے اعتراضونا کئی نستان زڑ تنگی گی او توائی یار بس بے کمل دیو آمواتاو یار تاثر زان لمکار کا تلے دے نو چې دای اعتراضونه کوي نو داغې نه ته دوره تنګ شوې چې زړه دې تنګ شو او ته وایې یاره بس به کومه نشم ویلی او ځان له مې کار کتلی دی ان یقولو لولا انزل علیه کنزون دیو جنا چې دی وایي ولې نه راځي د باندې خزانه سوره یونس کې مخکې تیر شوي وو 15 آیات کې دراسی سورہ فرقان کی اتم آیات کی مرستو رازی چدائی وائی ولین رازی دبان خدانا یا دراشی دسر فرشتا نمڑا داستا مرگری داو گورا دیتا سریو داستا مرگری دی تا تبا ہوئی مڑا داستا مرگری دی تفلانی تاو گورا دادا خو اکڑل دی فلانی تا وګوره د داسې وکړل فلانی تا وګوره د داسې وکړل چې ته پاکې فرشتې سم خلک ځان سره کا تا ته وایي سم خلک ځان سره کا نو تا فلانی ځان سره کړی نو کې خو دا چل دی فلانی دې کړی نو کې دا چل دی فلانی دې کړی کې دا چل دی فرشتې در سره راشي پیغمبر ته وی دکا دو خدا عقیدهی چستا مرگه معصومی نو معصوم خودی زمانه کی نشتے جتا معصوم گوره نو معصوم کو صرف انبیاء علیہ السلام او اسلام وکے یو غلطی اغبا دفکے اغبا لرکے والا غی نشاندهی بواتا کے وقت باندے او جا ماہو ملک یاد راشد سر فرشتہ انما انت نذیر نو بے شکت یرون کے واللہ والا کل شیء وکیل اللہ دے پارس ذمہ دار تو یرون کے نو تب یرے مرگری یو مرگری غلط کارو کی ابیراٹی غلط کارو کی تبے کینے پویا بے کے غلط کارو کی تب ورطوائے دادی کڑی دی زان لبوتا پویا بے کی انما انتم نذیر بے شکت یرون کے او اللہ دے پارشی باندی ذمہ دار ہم یقولون افترا ہوا ہے اوائی دے جوڑ کتی لر نبی علیہ السلام دو زاننا سورہ یونس کے اتدیر شمایات کے دغا سے تیر شوی ہو وای ورتا راړی لسورتنا پشان دے قرآن باند ځان جوړ کې شي کتا سوای چې تا د ځان دا جوړ کړي دي زئی تاسو له لسورتنا جوړ کړي کنه ودو من سطعت من دون الله او لسورتنا ما مخکې وجویل وا
ځکه مکه کې لس قوم اوسېدل، لس فرقې، لس خاندانونو. نو هر یو خاندان ته زه یو صورت راړی لس صورتونه په شان د قرآن د ځان جوړ کې شوي او راوبلئ هغه څوک چې تاسو یې توان لرئ بغیر د الله نه کوي تاسو رښتیني. فإن لم يستجیبوا لکم نو که دوی قبولتیا ونه کړه ستاسو، خطاب د مؤمنانو ته. فإن لم يستجیبوا لکم نو که دوی قبولتیا ونه کړه ستاسو او مؤمنانو، فاعلموا انما انزل بعلم الله، نو خکلک شئی پوه شئی یعنی خکلک شئی انما انزل بعلم الله چې دارا لګل شوی دی په علم د الله باندې. په دې پوه شي خکلک شئی مومن خاصم په دې پوه دی چې الله را لګلې. او فاعلموا لنی مطلب دا خ توجه کوي خکلک شئی لگا کلا کلا علم په هغه صورت کې ویل شي چې اوسړې پویا دی او خیال نه دی نو خې مضبوطه کلا کې لگا. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام आवाज ورکړ علم ابا مسعود، علم ابا مسعود. نو دا نه چې هغه پویا نو او خیال کو ابن مسعود نکلک شه. فَعَلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، نو خکلک شئی پدے چه دارا لگل شوی طرف دا اللہ نا یا خطاب دے کافر ہوتا. نو مانا دا فَإِن لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ، نو قبولتیاو نکلا دی مومنانو ستاسو او کافرانو ستا خبر نمانی کافران. فَعَلَمُوا تاسو پوشئی انما انزل بعلم اللہ چه دارا لگل شده پا علم دا اللہ باندے. زکستا خبر دا مومنان نمانی چه دای سخد اللہ کتاب دے. وَاللَّهِ إِلَهِ إِلَّا هُوَ، اور نشتر حاجت سر کونکے بغیر دے اللہ نانو آئی تاسو غاڑکی خودن کی اللہ تا. من کانا یرید الحیات الدنیا، آغا سوکا چاہی ارادہ کئی دی جوند دنیا او دی زینت دی نو فیدے ما مالهم نو بدلا بور کمگا دی لد عملونو دی پدی کے پورا بدلا وهم فیا لائیو فسونو دی لو پدی کی کمی و نکڑیشی. دا کسان جی لیسا لو فی الاخرت الا النار، نبی دی لا پا آخرت کی مگر اور وحبت ما سنو فیہا، او برباد بشی آغا چکڑیو دی بدی دنیا کے کس عمل کڑیو آگے برباد دی زکا کی دیر برابر نوا. وقدمنا الى ما عملو من عمل فجعلنا هباء منصورا. دارنگی عاملات الناسبا تصلا نارا حامیا و باطل ما کانو یعملون و باطل دیاچ دی کولا. افامن کان علا بینت من ربی، آیا وسوک چروی پر دلیل باندے طرف درفت دنا ویدلو شاید منو لگیت سریو گواد طرف دا اللہ نا. ومن قبلی کتاب موسیٰ اماما و رحمہ، او مخی دینا کتاب موسیٰ علیہ السلام پیشوا و رحمت. دی آیت وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اولاگی دا پسیو گوال طرف دا اللہ نا. دا شاہد سو کو یا سا شہدے نو سو کوئی مفسرین چه مراد دینا یہودی دے. عبداللہ بن سلام یا بل چه اگر آگے دا نبی علیہ السلام تائیدیو کو نبی علیہ السلام کو پا دلیلو وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْ ورولنگی ددپسی او گواہ دا طرف دا اللہ نا. نو یہودی رائے او دا نبی علیہ السلام تائیدو کو خدا خبر صحیح ندا. زگا صورت مکی دے او مکی تا یہودی ندر آگلے چه دا نبی علیہ السلام تائید کڑی.
صورت مکی دے یهود کو په مدینه کې اوسېدل. اصل خبر دادا ویتلوه شاهد من مراد دین دے قرآن کریم یا مراد دین دے جبریل امین. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ داغت تفسیر دے تفسیر کبیر یو تفسیر کبیر دے امام رازی دے تفسیر کبیر دے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اغوی افمن کان علا بینت منہ آیا سوک چغی پا دلیل طرف دا اللہ نا سمتب اللہ والا علم نافع ورکڑی افمن کان علا بینت اے علا علم نافعین اللہ والا علم نافع ورکڑی علم نافع ورکڑی اغا پوئی عقل باندې پوئی داغه د عقل نه کار غستې شي. علم نافع چې د عقل نه کار غستې شي علم کړي او بیا د عقل مطابق کار کوي. د دې وجه احکام الہیه هغه د عقل مطابق دي او د چا عقل وترسي او د چا وتنرسي. باقی احکام الہیه اگر ټول د عقل سلیم مطابق دي او د دې وجنا ډاکټران چې ریسرچ کوي تحقیق کوي نو غي دا خي چې کوم احکام الہیه دي نو هغه چې موږ تحقیقات کوو نو هغه د عقل سلیم برابر لکه روزه الله حکم کړی روزه نیسي. نو د جاپان یو ډاکټر هغه تحقیق کړی نو هغه وایي چې د انسان بدن لدا ضروری ده چې په کال کې یو میاش هغه وزن اوږه ساتي چې هغه ټول ورځ په 24 غنټه کې 12 غنټه په وزن اوږه ساتي نو په دې بدن کې دنه یو تیزابیت پیدا کیږي به خوراکونو سره. نو چې په کال کې یو میاش دې ځان اوږه ساتي نو هغه تیزابیت په بدن کې ختم شي او چې دا نه نو هغه خوريږي او دا غي د مرزونه جوړيږي. شریعت کې روزه ونیسا نور فائدې هم دي د روزه سړی په کلک شي سړی د لږه تندې عادت شي. بهرحال درسه نور او داسو کا منزله نو او داس کې فائدې دي. کرونا بوا خلق په hebat او آیو بجیب کې بوتل ګرځو اجه چا سره به لاس ملاو نو بوتل روک بلاس باندې مخه او مخ به غړو په لاس به غړو نو کرونا دا طالب څخه نه بوتل نه بوتل او نه دا پرواوا اګړې بړې به هم کولې او لازونه به یو پکې په کارونا نه دې مړ ادا غټان ټول په کارونا مړ شو. ځکه چې او 10 دې کو 15 ټیمه نو تا هغه ټول بدن چې کوم ښکارا بدن هغه ټول وینځل کېده. لاس کارو هغه دی وینځل څنګه ښکارا هغه دی وینځلې مخ کارو هغه دی وینځل سار خیارو نو پاگی دی مسا کولا خبیخ خیارو نو غدی وینزلی نور بدانا سے پٹو نو بیا با جراسیم دا کم زائن راغلیو. نو اگا احکام الہیو کے لم شتے حکمت شتے خوچ کم سڑے چاگل اللہ علم نافی ورکی نو غبی پوئیگی. نو مانا دا افامن کانا لا بینتنا یا غسوک چاوی په دلیل باندې او بدی امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کتاب لکھلے در و تعارض العقل والنقل چې احکام الہیہ دا عقل سلیم برابر دی. ابن قیم رحمہ اللہ دا آغی بارکی وئی فقرا کتاب العقل والنقل الذي ما فی الوجود له نظیر ثانی. زما دا استاذ کتاب العقل والنقل گورا ما فی الوجود له نظیر ثانی چداغی نظیر دنیا کی بل نشتا
فاقرا کتاب العقل والنقل الذي ما فی الوجود له نذیر ثانی. سورہ انعام کے او 50 آیات کی دغه سی ویلو قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم به. وای پیغمبر زب دلیل ما طرف درب زمانہ او تاسو تکذیب کوئی پدی باندې. زب دلیل مال الله علم نافع را کړی. دارنگی سورہ محمد سوار لسمایات افمن کان علی بینۃ من ربی کمن زینا له سوء عمله وتبوا اهواهم. هغه څوک چې په دلیلی یعنی علم نافع ولا الله ورکړي دي. افمن کان علی بینۃ من ربی آیا څوک چې په دلیل طرف درب دنا یعنی دلیل عقلی ور سره ده د عقل سلیم برابر ده. دویم ویتلو شاهد منه ولګي د سره یو ګوال طرف د الله نه. مراد قرآن کریم شاهد نه مراد قرآن کریم چې الله وحی راوړي غلا یا شاهد مراد جبريل امین چې جبريل امین راغی او وحی راړه. ومن قبل کتاب موسی امام و رحمه او مخکې دینا کتاب د موسی علیہ السلام پیشوا مهربانی. نو ګورا دلائل ذکر کړل درې واړه. اول افمن کان علی بینۃ من ربه دا دلیل عقلی شو چې عقل سلیم ولا الله ورکړي علم نافع ورکړي. ویتلو شاهد منه ولګي د سره ګوال طرف د الله نه. قرآن کریم یا جبريل راغه وحی راړه دلیل وحی. ومن قبل کتاب موسی امام و رحمه دا دلیل نقلی. نو درې واړه ذکر کړل دلیل عقلی دلیل وحی او دلیل نقلی. اولائکا یؤمنون بالله کسان ایمان راړي پدې او چا چې کفر وکړ پدې قرآن نه ډالونه نور لوګ دې. فلا تکو فی مرئۃ منه مکه ګټه په شک کې دې عذاب نه. انه الحق من ربک وا قرآن اشتهاد طرف درستانه لیکن اکثر خلق نه ایمان راړي. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا سو زیاد ظالم نے درو جوړونکو کې دا چانا چې جوړ کړل په الله باندې دروغ. دا کسان دي او ردونا علی ربهم پیش بکړي شي پرد دایو. ويقول الاشهاد او بوای ګوان دا دیا کسان چې ری دروغ ویلو پرد دای باندې. خبردار الله نه د الله په ظالمانو باندې چا چې ظلم کړو نو د الله لعنت دی. الذين يصدون عن سبيل الله ظالمان څوک دي؟ خلق هر چاته ظالم وایي خو هغه ظالم په جنا چې قرآن ورته ظالم ویلي. ظالم څوک دی؟ الذين يصدون عن سبيل الله ظالمانا کسان دي چې بندي خلق له الله د کتاب نه. سبيل الله د قرآن نوم دی. د سبيل الله نه د قرآن نه خلق بندي هغه چې په هر طریقه بندي. زګر طریقې او لارې بیا ځان چا جدا جدای. سوګ په زور باندې نه بځي ویل دي نه بوای قرآن آلتی. سوگے پا دولت بندی پیسی ورگئی وی نبازی قرآن لا کدل تی پاتی کی گئی نو پیسی دل در کما. سوگے بندی پا دورو باندی د صرف دورو در تکوم د نحوی در تکوم منطق در تکوم. سو پا یو طریقہ سو پا بل طریقہ. الذين يصدون عن سبيل الله
ظالمانا کسان دی چه بندئی خلق لرا دلار دا اللہ نا دا کتاب دا اللہ نا او لٹائی دی لرا کگواله او دی پاخرت بادم دی منکر دا کسان جی لم یکنو موجزین فی الارد ندی دی کمزور کون کی اللہ لرا پزمکا کی ان اخلاصی دن کی دا اللہ نا وما کانا لومون بیدی لرا بغیر دا اللہ نا سک دوستان دو چند بگلیشی دی لرا عذاب چاچه دا قرآن نا خلق بند کرده دے نو دا غی حالو گورا اللہ غی لا عذاب ورکڑے دنیا کے عذاب ورکڑے آخر کے با عذاب ورکڑی او من بستر کو باندی بخبلا دیرو لی دلو چه دا قرآن دشمنی کرده دا و مخالفت کرده دا قرآن والا دشمنی و مخالفت کرده نو من بخبل استر کو دیرو لی دلو چه دیت زلیل رسواشو یضاعفو لهم العذاب تو چند بکریشی دیل را عذاب ما کانو یستطیعون سمع نو دای شتوانی لرد اوریدل دو قرآن او نو دای چلیدون کیو قرآن لرا نه قرآن اورید او نه قرآن کتا درا کسان جی تاوان کی اردول پلزانونا او رک بشیر دینا درو چه دیو جوڑم کیا گئی لرا لا جرمان نو فی الاخرت هم الاخسرون خامخات دی پا آخرت کے لا جرمان حقا لا بدا لا جرمان نو فی الاخرت خامخات دی پا آخرت کے هم دی بیتاوانیان یقیننا کسان چگئی ایمان راڑا و عملیو کرنے کو آواجزی اگڑا اللہ تا درا کسان جنتیان او دیوی جنت کیا میشا مثل الفریقینی کل آما والاسمی مثال دوارو ڈالو داغا موحیدینو او دا مشرکینو مثال دوارو ڈالو کل آما والاسمی پشان دا ڈند او دا کندے او دا لیدون کی او ریدون کی یو ڈند او کندے او بل لیدون کے دے او ریدون کے دے دوارا کلا برابر دی اغرون دا اکونو نا خبر آوری نا پخبلا سوینی او بل چاگا مشرکو دا مشرک مثال دا لون دا اکون دے او بل طرف تا موحد دے داغ مثال داغرو رمت دے او دے مشرک تا اللہ لون دا اکون ویلے دے سورہ مائدہ آیت نمبر 71 یو آیمو گو رہی سورہ مائدہ آیت نمبر 71 یو آیم وحسبوا اللہ تکون فتنة فعموا وسموا دی گمانو کا چنمشی دا انکار دی عذاب دی لرا فعموا وسموا نوراد شدی او کان شدی ثم تاب اللہ علیہم ثم عموا وسموا کثیر منهم راند شوی او کان شوی دا اللہ دی کتابنا حال استویانی مثلا دوار برابر دی بصفات کے افلا تذکرون و تاسو پن اخلی لقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین اس اول واقعہ دعوت نوح علیہ السلام فدی مسئلہ چه العبادت للہ وحدا دیو اللہ عبادتو کئی اور نور مسائل تیم ثابتی گی تسلی دا ککور کے دارتا مخالف پیداش زی مخالف پروامو کو ترغیب تبلیغ دے مسئلہ بیانو دا زوی او دا خزل یازمونکی اول کی مسئلہ دا توحید دا ندیو جمع وایو چھے پدی خبر باندی چھے العبادت للہ وحدا دیو اللہ عبادتو کئی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ او گورا واقعات نوح علیہ السلام سورہ آراف کی ہم ذکر کرے ہوا
سورہ عراف کی چی ذکر کولن والتے ویلیو لقد ارسلنا نوحا الى قومه او دلتی وورار ولقد ارسلنا نوحا الى قومه دا وورار اشاره دیتا چه دا واقعا مخی تیرا شوی دا سنگ چه ووی عاطف رازی عطف کئی پما سبقا نو دلتی وورار اشاره دیتا چه دا واقعا عراف کی تیرا شوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ تاکی سرا لگرے منگا نوح علیہ السلام نو اخبر قوم تا اویلیو زیمان ساوز پارا یرون کی خیارا پتی خبرہ باندی راغلے ما چه عبادت ون کوئی بید اللہ ند بلچا زیارے گما بتاسو دازاب درود دردنا کنا نوی مالداروا کسانو چه کفر کڑیو دا قوم ددنا نوینو منگا تالرا مگر بندز منگا اون تاکی او نوینو منگا ستا تابدار مگر آگسان چغدیر زیلان پا منگا کی کمزوری پا منگا کی بات یر رائی سر سری رائی والا ستا مردری مڑاغا دی چگا خو کمزوری خلق دی کتاو بتاو دی او سر سری رائی والا پورا سیاست دانان ندی و خیار نی تا تباوی یار دا دا کمزان دا خلق را جمع کرده دا پو ٹول شو دا گانونی دی یار دا ٹول دا گٹ وٹ روانی ہو سا ٹول شو دا گانونی دی چا دا سم خلق نشتے چتا غیتا بیانو که دا سے لولو خلق و دا سے درانو خلق و دا سے وی دا ستانی کوم ویلیو ستانی کوم حضرت نوح علیہ السلام تا ویلیو چه ستا تابدار کو ټول اگا کمزوری خلق دی ستا تابدار کو ټول اگا سرسری رائی والا دی دا دیر اخیار ندی سیاست دانان ندی دیر پویا ندی وما نراک اتبعاک الا الذین مرادلنا نوینو منگا ستا تابدار مگر آکسان چا کمزوری پا منگا کے سر سری رائی والا انوینو منگا تاسولا منگ باندے غروالے بلنا ظنکم کاذبین بلکی گمان کو منگا پا تاسو باندے درو جنونا منگا وائی تاسو درو وائی قالا نوینو علیہ السلام وادما قوما خبر را کئیمالا کئیم دلیل طرف درف زمانا اور کشی ما تمیرا بانی طرف دا اللہ نا فعمیت علیکم اشتباع اکرشو پتاسو عمیت علیکم اشتباع علیکم تاسو باندی اشتباع رالا انلزمو گموها آیاو بلا گما تاسو پوری دی لرا وانتم لها کاری ہونو تاسو بدلا بدمنون کی ایو ویا قومی وازما قومان غوارما تاسو نبدی باندی سمال ندی اجر دما مگر دا اللہ سخا ومانا بطارد اللذین آمنو او نیمز شرون کیا گسان اللہ چگئی ایمان راوڑے دے تاسو ما تداوی دی دا کمزوری خلق دے اتا سرسری رائے والا دے مطلب اندائی سے دا لرکا دا زاننا داو شاڑا دا زاننا نتدب دان لرکو ما ومانا بطارد اللذین آمنو اور نیمز شرون کیا کسان اللہ چی ایمان راوڑے دے تاسو راز داوی دا دا زاننا لرکا دا دا چتا لرکو تا تواوی یہ دا تا سره چې ناستی دا تا سره چې دی دا ټول دا سرسری راي والا دي ایره ډېر خمقل دي ایره ډېر بے وقوف دي دې ځان لری کانو پر من به در سره یو من به دې مرګري و دې لری کا دیوای چاته لکوما وما انا بطارد الذين امنوا او نیمه شروع کسان لا چې ایمان راوړل دي دای مخامخ کیدون کی درب دای سرا ولیکنی اراکم قوم تجهلون لیکن ویم تاسو قوم جاهلان ویا قومی وازما قوما سوک بزما امدادو کی دا غاب دا اللہ نا کزو شرم دایو
افلا تذکرون و تاسو پند اخلی دی بتاتوی دا لرکا دزاننا ستا مخلص مرگری اغا با پتا لرکی دی لرکا نمونگ با دی مرگری ناسینا تم وائی چی آو یارا دی بخیر دی لرکا ما دی بپرید ما او دغا براشی ننا مخلص مرگر دزان نلره نکی ولا قولو لکم انی خزائن اللہ او نو اما تاوتا چمان سخت اللہ خزانی دی او زن پوئیگم پا غیب او نو اما چیزیم فرشتا او نو اما آکسانو تا تصدری آیونو کوم چه بد لگی ستاسو پستر کو باندے ازدرا بد لگی دل لگه حالت امام شافعی رحمه اللہ او شیر دے ولولا شعر بالعلماء يدري لكنت اليوم اشعر من لبيدي که شعر د علماء سره بد نه لګي دي شعر او شاعري زبد لبید نوم خشاعر ما لکه لبید مشهور شاعر د عربو ازدرا بد لګي دل ولا قولوا للذين تقدري اعينكم او نو ما کسان تا چه بد لگی ستاسو بسترگو که چور بنی کی اللہ دیل را خیر دا نوان چه دیل با اللہ خیر نور کئی اللہ عالمو اللہ خبو دے پاگا چه دیل بزرونو کی تی انی ذال من الظالمین او گرد دیو شرم زبادا وخشن ظالمان وانوی دیو وانوها تا جگڑے اکڑے من سرا نو زیاد ذکرہ جگڑا من سرا راڑا من تا عذاب ان کونتا من الصادقین کہتے رشتنونا لنڈا خبر یرا عذاب راڑا چی بیغم شو قالا نوی وردنو علیہ السلام بے شکر اطلبو کی تاوتا بدے باندے اللہ کہ خوشیدہ اللہ وما انتم بموجزین او نئی تاسو خلاصی دنگی دا اللہ نا ولا ينفعكم نصحي فائدہ بدرن کی تاسو لازمہ نصیحت کہ زیرہ درکوما چیز خیر خواہیو کم استاسو کہ اللہ ارادہ کئی چی مورد گمرائی وی بتاسو کہ اللہ در باندی مورد گمرائی وی زدر تلارا نشم خیرے دا اللہ در اب استاسو دے اللہ تب واپس کے شیئر یا وائی دے جوڑ کدلر نبی علیہ السلام نزاننا وایا کما جوڑ کڑی دی لرانو پا ما باندی جرم زما دے او دا بیدار ما داغنا ستاسو جرم کوئی ووہی اعلانوح بیا واقع دنو علیہ السلام وہی اکڑے شوانو علیہ السلام تا شاندار ایمان راڑی دا قومستانا مگر آسو چر ایمان راوڑے دے مخی مخفا کے گا پاگا باندی زدائی کئیو او جوڑا گا گشتائی زمن پہ حفاظت بی آئیوننا زمن دستر کو اڑان دے یعنی زمن پہ حفاظت پختانا چچر تبازار تب سیکل لارشی او سک سودا کئی نو سیکل یو دکاندار تا ادرائی ویر دا سیکل ستا دی دکان سر ادروم لخیال و تساتا زه دی بل دکان کی سودا کوم هغه ته زما دستر ګوړان دي پیغام شه دستر ګوړان دي یعنی زما تا ګورم زما په حفاظت کې تزا دلته دا معنا ده بی آیوننا زمون په حفاظت چې مون به حفاظت کوو واسطه الفلک بی آیوننا جوړه گشتایو زمون به حفاظت او زمون په حکم باندې ولا تخاطبني في الذين ظلموا خبر مکو ما سراب باردا کسانو کے چھ ظلمی کھڑے دے دی بغار کرشی ویسناو الفلکار جوڑلوے کشتایو نو ہر کلا چھ دیرے دوا پدبان مالدار دا قوم ددنا نو ٹوکی بے کولی دا پورے آگا کشتای جوڑلوے بار بوٹو داو گورا منگا سوائی چلے وانے پروک از مکہ کشتای جوڑائی پوچ از مکہ کشتای جوڑائی اور نوح علیہ السلام علمو اغد لرگی کشتای جوڑولا نسیم بغاڑا ما زائی برابرو نو ایسے
مایره د سین غاړه دې سره مطابق غونته دا کشتای خوان کوي نو زاړم شم ترکان مې راوته د ګټو د غربو کشتای مې جوړوله مولیان رالل ملګري د پنجاب چې کتل دا سکه مانو علیہ السلام لومبای د لرګي کشتای جوړه کړو او زه د غربو لومبای جوړم ما د غربو شروع کړی دا هغه غونډه ګټو نو ما بعد سین په غاړه اسه اعلان شوم ما د ناستې او ځای بشي ناستې لا ځای جوړو باندې کشتای په شکل به جوړ کوم ناس وایو به ویسناو الفلکا جوړو لبه کشتای نو کلا چې تیرې دوا په باندې مالدار د قوم دنه ټوکی وې کولی د پوره قالا نوی نوح علیہ السلام کتا سٹوکی کوئی من پوره نو من باوم بدل ټوکو آلو ستاسونا انا نسخر منکم من بټوکیو کو تاسو پوره یعنی بدل د ټوکو بدل نوالو لکا چې تاسو ټوکی کوئی زرده چې پو وشئی تاسو پاگا چا باندې چرا بشی اغتا عذاب یغزی چه رسواب کی اغلا ور عذاب موصول کو په یغزیه سرا تکلیف درې قسمه ده مصیبت تکلیف هغه درې قسمه ده یو قسم تکلیف او مصیبت هغه د پاره د رفع د درجات وي درجی په اوچتیږي لکه تکلیف د انبیاء علیهم السلام چې هغه باندې به الله تکلیف راوسته زګه دا غي درجه به الله چتولې دا نه چې هغه له الله سزا ورکولا هغه له به الله مقام هغه له درجه هغه به الله چتولا او دیو جناب انبیاء تکلیفونه ډیر راغلیو اشد الابتلاء الانبیاء انبیاء ډیر ابتلاګان راغلي وي ځکه هغه له الله درجه ډیر چتولا ثم الامثل فالامثل بیا چې سوره غوړی دوه په الله تکلیفونه راولي دغه درجه اوچتای خدا تکلیف دا د پاره د رفع د درجات وي دیم تکلیفي د ګناه د معاف کېدو چې الله تکلیف راولي او د بنده ګناهونه به معاف کړي یو نیک بنده یو خداغنه سره غلطای شوی نو الله په هغه باندې تکلیفونه راولي او دا ګناهونه معاف کوي هغه تکلیفونه لکه حدیث کې راځي قیامت کې چې اجر ورکول شي نو بچا چې تکلیفونه نه راغلي نو وی ارمان دي چې دنیا کې زړه اوس باندې بګومنځو باندې زمانہ غوښه منګس شوی وي زمانہ کې چې شوی غوښه چې مالو مالا دا اجر راکړې نن چې دای لا کوم ورګي خدا قسم تکلیفونه د دین بعد سړی ته اطمینان خوشحالي هغه محسوس کیږي تکلیف راشي مصیبت راشي او هغه سړی برداشت کوي نو پای کې او لذت پای کې او خوان راځي دا مزه راځي د دې وجنا په صحابه او په انبیاء تکلیفونه راغلیو او صحابي خپل وین راغسته په مخه راخلي او هغه خوشاله او خوشالي ښکارا کولا دا قسم تکلیف چی دا دیکھ لذتی او خوندی زکایا او شاعر وی پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناظر غم کو سہنے میں بھی قدرت دے مزا رکھا ہے مصیبتوں وی برداشت کا او دا غم پر برداشت کولو کیوں مالا او خوندی خو دے او آگا چاہتا پتہ لگی چاہتا تکلیفوں برداشت کری پچاچ مصیبتونه راغلی او برداشت کړي راي کې او لذتي پای کې او خواندي دریم قسم مصیبت او تکلیفي د عذاب خدا اول دوار چی نو د هغه نه بعد سره ذلیل کیږي نه نور عزت منشي نور اغلا الله عزت زیات کی
او داغه نور عزت زیات شي مخکې دوره نی سوره چې د تکلیف نه بعد داغه عزت زیاتیږي پلار مړي زیه مړي او سړی خپه کیږي د هغه نه وروسته هغه الله نور عزت زیاتوي او دریم قسم مصیبت هغه د عذابي چې هغه مصیبت په سړی راشي نو هغه مصیبت هغه د عذابي الله عذاب ورکوي او دا هغه نه خدای چې دا هغه نه بعد بیا سړی ذلیل شي د مصیبت پر راشي نو دا هغه مصیبت نه بعد بنده ذلیل او رسوا شي نو بیا هغه ګډوډي او رسوایی پریشان بیا ګوتی شمیري او لیوانی شي او سودایی شي او ګډوډ شي دغه د ذلت او د رسوایی شي ځکه هغه د الله عذاب بیا دلته یغزی ذکر کو او دا قسم مصیبت دا په کافر راځي چې الله بیا ذلیل کی او رسوایی کی یا په منکرینو د قران او سنت راځي فسوف تعلمون من یاتی عذاب یغزی زرده چه پو بشئی تاسو پاگا چا چرا بشی اغتا عذاب چه رسواب کی اغلا اواکی بشی بدبانده عذاب ہمیشہ حتی اذا جا مرنا تردی پوری چه کلوائی حکم زمنگا او جوشو تنور کی اوپر آواتے تنور عربائی کی موئی تنور پختو کی موئی قلنا مل فیانوی منگا سوارکا پا دیکھے داری جوڑی نا دو آلستا مگر آگا سوکا چی تیر شوی دے آگا باندی وینا دا عذاب او من آمنا سوارکا سوک چغی ایمان راوڑ دے وما من ماوی اللہ قلیل او ایمان نو راوڑ دنوح علیہ السلام سرا اللہ قلیل مگر لگو کسانو بعض خلق دی دا کی ذکر کئی چه او یا کسانو لکه دا مصدرک دی او دا حاکم دا مصدرک نو جو روایت معلومی گی داگینا چه او یا کسانو اغی ایمان راوڑے ہو خدا خبر صحیح ندا صحیح ذکر ندا چه ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکی چه دا اویاو اطلاق و قلیل اطلاق و پاویاو نکی بس اتر باندے او کثیر دی نو بیا وما آمن ماهو الا قلیل سا مطلب اصل خبر دا ندا چه اویا کسانو ایمان راوڑے ہو بلکہ حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو اغیب وی وما آمن ماهو الا قلیل ایمان نوراوڑے دنو علیہ السلام سرا اللہ قلیل مگر لگو کسانو لگ کسانا در دامنو درنگین دے یو زیم کافرو کنانو خزم کافروا خدری زامنو ایمان راوڑے ہو او درنگین دو ایمان راوڑے ہو او حضرت شیخ القرآن با تائید پہ پیش کو سورہ صافات آیت نمبر 77 ویایم سورہ صافات آیت نمبر 77 ویایم گو رئی دروشتم سپارا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ونجيناه وآله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين او گردو منگا اولاد دا هم دی باقی پاتگی دن کی گورا وجعلنا ذريته هم الباقين وګرځو منګا اولاد دم دای باقی پاتګي دن کی چادرې زامنو یو حام او دویم سام او دریم یافس دا درې زامنو او دریم ګېندې وي نو معنا دا
وما منا ما هو الا قلیل ایمان نوراڑے دسرا الا قلیل مگر لگو کسانو چادری زامنو یو حام چغد حبشو نکو دویم سام چغد ایشیا والا نکو منگا داغا اولاد کیو ایشیا والا او دریمو یا فسو چداغا اولاد دی روسیانو چینیانو جاپانیانو دا دری او زامنیو او دریم گینده وقالن کبو فیاو انو علیہ السلام سوار شیب دیکھے پہ امداد دا اللہ باندی تلل دی کشتائی دیو دردل دی کشتائی مجریا و مرساها دوارا مصدر میمی دی اجراؤها ارساؤها مانا دا اللہ پہ امداد باندی تلل دی کشتائی دی او دردل دی کشتائی یقینا رب زمانے بہو کے مہربان او دا کشتائی روانو پدائی پچاکو کے پشاند غرونو دا طول ملک ابو بو او لگا دا غرونو چپی جوڑے دے ونادانو نبنا موتا چپا وائیو اردو کی وطا موج وئی تاسو دسی وائی داو بچے گڑے وڑے روانی دا سی پر کی یو کتا کی دا سی چپی وطوئی موجون وطوئی وئی موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں مو چپا وطا مودا خود دا بدرائی رون چی دا نو پا شکال کی چکل دا گنیر پا غرون بارانو شی نو پدی کی سیلاب راجی دیر لوئے نو اوس و دا بندونه و توشو نو بخوار روانی پفا دا بندونه نو نو دی که باید چه سیلاب راوه نو دا کمبر برا پریواتی دا اوبو با یو خواه بفند دا برا پکتا موجونه بو لوی او لوی سیلاب با آقا کمر سرا با اوبو بایدی دی کمر سرا نو منگا لکانو نو زبا بدرائی تا دیر خوشحالی دم چه بدرائی رائی چه لامبو بکی ووم نو چه بدرائی برال دیزای نماما ور توپ که نو چه دا میان سوا شما دا چاپی بوی نو برا کتا بی وشتم ورا وشتم مارا بیدیر مزار آکولا بزای کتا بووتا ما چاپی موجود وو نو تا چاپا وایو سو کتا موجود وی وَيَا تَجْرِبِين فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ او دا کشتای روانو پا دای سرا پا چپو کے پشاند غلو باندے اوادو کنو علیہ السلام پر بچیتا زیینو بچینو وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ او دے پا کنارا سے مطلب وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ یومانا دا او دے پا کنارا باندے کشتاینا یعنی وکانا فی معزلن عن سفینہ او دے پا کنارا باندے کشتائینا لاری کشتائی کے ناستے او دے کشتائی سرا پلامبو باندے روان دے یاد دے مانا وکانا فی معزلن عن دین ابی ہے او دے پا کنارا باندے دین دا پلارنا دا پلار دا دین نا کنارا کشو دا پلارنا مخالفو وکانا فی معذلنو دے پا کنارا باندی دین دا پلارنا پلار واللہ آواز ورکو یا بنی ارکم مانا و بچی سور شمن سرا مطلب دا ایمان راڑا راز زمان کشتای تراو خیجا ولا تکم مال کافرین مکی گد کافرانو سرا وی دوی دنو علیہ السلام زردے چلاو بشما غرطا او بچ بچی مالا دا ابونا غرطا باوخی جما دو ابونا بزان بچ کما قالا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم دا زائے توجیحات پا کی گرندی خیال کوئی یومانا عاصم اسم فائل لا عاصم اليوم نشت دے بچ کے ان کے نن رازے
من امر الله دا عذاب دا اللہ دا الا من رحم مرحم بمانا دا مرحوم نمانا دا الا من رحم یعنی الا المرحوم نشتہ دے بچ کونگی دا اللہ دا عذابنا مگر آغا سوک چی رحم شوی پاگو باندے یعنی سا مطلب مومنان اگئی بزان بچ کئی دیکھا پاگئی اللہ رحم کرے چی ما سر کشتائی کی کیناسترو پاگئی اللہ رحم کردے نو اگئی کشتائی کی کیناستر اوزانی بچ کو لازم اليومان من امر اللہ الا المرحوم نشتہ دے بچ کے ان کے دا اللہ دا عذابنا مگر آغا سوک چگہ باندے رحم کرے شوی یا دویم مانا قالا لا عاصم اليوم من امر اللہ عاصم پر مانا دزی عصمت معصوم مرحیم پر مانا دا مرحوم نمانا دا قالا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا المرحوم یعنی لا معصوم اليوم من امر اللہ نشتر بچوے نن رضی دا اللہ دا عذابنا الا المرحوم مگر آسو چربان دی رحم شوئی لا عاصم اليوم لا معصوم اليوم من امر اللہ الا المرحوم درم مانا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم درم مانا عاصم اسم فائل او من رحم پر مانا دا رحم مانا دا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا الرحم نشتہ دے بچ کے ان کے دا اللہ دا عذابنا الا الرحم مگر رحم کے ان کے ذات چاگا سوک بچ گئی نوغا بچ گئی بیاد سرواما یومانا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم عاصم اسم فائل بمانا دا معصوم او راحم بمانا دا مرحوم پمانا دا اخبلا مانا باندے راحم باندے لا عاصم اليوم عاصم اسم فائل او من رحم پمانا دا راحم نمانا دا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا الراحم نشتہ دے بچ کے ان کے دا اللہ دا عذابنا مگر رحم کے ان کے ذات یعنی لا دوارا اسم فائل شو لا عاصم اليوم من امر اللہ الا الراحم مرحم پر مانا دا راحم نشتہ دے بچ کے ان کے دا اللہ دا عذابنا مگر رحم کے ان کے ذات دویم مانا دوارا پر مانا دا مفعول اسم مفعول مانا دا لا عاصم اليوم یعنی لا معصوم اليوم نشتہ دے بچ شوی نن رضی دا اللہ دا عذابنا الا من رحم یعنی الا المرحوم مگر آغا ذات چغ باندے رحم شوی پدی دوارو مانو باندے مستثنا متصل دا چه دوارا اسم فائل شی یا دوارا اسم مفعول شی درم مانا عاصم پا صیغه اسم فاعل مرحیم پا اسم مفعول مرحوم نمانا دا لا عاصم اليوم نشتر بچ کے ان کے رضی اللہ دا عذاب نہیں سوک الا مرحیم یعنی لیکن المرحوم فهو المعصوم الا مرحیم یعنی لیکن الا پمانا در لیکن مستثنا منقطع الا مرحیم یعنی لیکن المرحوم فهو المعصوم
لیکن آسو چه باندې رحم شوی نو هغه بچ شوی یو مستثنا منقطع یا عاصم په معنا د معصوم مرحم په معنا د راحم نو معنا دا لا عاصم اليوم من امر الله نشته دې بچ شوی د الله د عذاب نه هیڅوک الا الرحیم یعنی الا الرحیم فهو العاصم مگر رحم کونکے ذات ام دے بچ کونکے نو بدے رستو دو مانو باندے مستثنا منقطع شوا وحالا بینهم الموجو پلار اوزیه پا خبر شروع دی وحالا بینهم الموجو آکے شمیندی کی چپا فکانا من المغرقین شزید نوح علیہ السلام دا غرق شونا وګوره د پیغمبر بچی دی او چې تابعدار د پیغمبر نه دی نو هغه لاړ غرق شو ځکه وایي پسری نوح بابا دا بنشست خاندانی بنوتش گم شد او بعضی نسخو کی رازی خاندانی نبوتش گم شد پسر نوح بابا دا بنشست نوح علیہ السلام زینا کار خلق سرکی ناست خاندانی نبوتش گم شد خاندان دا نبوت نرک یا خاندانی بنوتش گم شد خاندان دا زوی ولایت نرک سگیا صاحب رودی چند پاینے کانگی رفت مردم شد شہزادی وئی سگیا صاحب رودی چند دا صاحب کافس پہ یو سورز پہنے کا گرفت مردم شد دنے کانو خلقو پا قدم روان شد مردم شد نو سالو کشمیر شد دانا چی سڑے شد جنت تا وزینا نس پی جنت تا نزی و سالو کی اوش میرے شو وکلبو هم باستون زرعی بالوسید پسری نوح بابا دا بنشست خاندانی بنوتش گم شد پسری نوح سگیا صاحب رودی چند پاینے کانگی رفت مردم شد اگورد نیکانو پا قدم قدم کی خود سرو کشمیر شد وحالا بینهم الموجو فکانا من المغرقین وقیل یا عرضب لغی ماءکی اویل شو وازمکی ان غراو بدی ام لغی من غرل وطا یو سکلی چه گوٹ گوٹ تیره یو غرل چه پیو ده غاب کی و تیر کی ویل شو وازمکی ان غراو بدی واسمانا بند کو با او بند شو با وقضی الامرو فیصلو شد عذاب ادھرے دا کشتائی پا جودی غر باندے اصفحان کی او غرو وقیل بودن لقل القوم الظالمین اوین شو حلاکت قوم ظالمان اللہ آواز عجزی اکرانو علیہ السلام اللہ تا نادا تضرعا عجزی اکرانو علیہ السلام اللہ تا نویوا زماربا زیه زمان اهل نو او یکننو دستاور رشتیا چتاوی استحال بخلاصو ما وانتا حکم الحاکمین او تفیصلہ کونگی تفیصلہ کونگونا نوی اللہ وانوها انہو لیس من اہلک دا زیه نو استاد اهلنا دا نچه دا بلچانا پیداو مطلب دا استاد اهلنا نو استاد تابدار نو آل آگئی چه تابدار دی آل النبی اتباع ملتی من العاجم والسودان والعربی لو کان آلو اہل قربتی فلیسل المسلی علطائی بیلابی کال پیغمبر آئیو چخپلیو بیاہو پاک بودھابون درودنو آیا آل پیغمبر آغسو کی چغی تابداری نو اللہ وی قالا یا نوح یا اللہ ونوحا انہو لیسا من آلک
دا زین دستا دا حالنا نستا تابدار نو یا دویم مطلب انہو دا سوال ستا لیسا من آلک نستا مناسب دا سے سوال تالا ندے بکار چه مشرک غرق شو تو پاگا پاکی گئے تو آئی زمان دا حال نو انہو دا سوال لیسا من آلک نستا مناسب انہو عمل غیر صالح یومانا انہو عمل غیر صالح داستا زیه چو دیو خاوند عمل ناکارا ننیک یعنی ناکارا دا زیه ستا دا لکه دا عمل ٹکنو مشرکو یا دا سوال ستا مناسب ندے دا سوال خن ندے انہو عمل غیر صالح دا عمل نخو فلا تسألنی مکو تپوس مکو زمانا آغا چنوی تر راگی باندی دلیل زپندر کو متاتا چه نشت دا جاہلانونا نا پویونا ان تکونا نی اللہ تکونا من الجاہلین چه نشت دا نا پویونا نوی نوح علیہ السلام و رب زمان زپنا وارم پتا سرا چه سوالو کمستانا آغا چه نوی مال را غیباند دلیل او گتا بخناو نکی ماتا رحمو نکی پما شنبز تاوانیانونا ویل شوانوها کچھ اب سلامتیات زمون طرفنا و برکاتن علیک او برکتون دی پتا او باغ ٹولگو دا چانک چه تاثر دی او پا و امامون او نو ٹولگی دی زرده چه سکبا ورکم دیلا او بیابا ارسی دیتا زمون طرفنا عذاب دردناک تلکا من انبائی الغیب نقطه دا دپار دفع دا وهم راتا چنو علیہ السلام کو پزرگونو کالا مخی تیر شوئے دے او دا غٹ طول واقعا زوی سویلیو پلار سویلیو زوی سرسوشو پلار سرسوشو طول نبی علیہ السلام تا معلومہ نو دے جوڑ عالم الغیب دے نو دفع دا وهم کئی نا تا عالم الغیب نہیں دا مادر تا وحی اکڑا وَتِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ دا دا خبرون الغیب ندیے وحی کونگا دی تا تا او ند بیتا چپوئی دی پا دیوان دی تا او نستا قوم مخید دینا نو صبر کوائے کنن انجام دنی جات متقیان اللہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اس دوی مواقع حضرت هود علیہ السلام هود علیہ السلام اگر آغا قوم تا مسئلہ بیان کردہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا دوی مواقع پا عبادت للہ وحدہ چود یو اللہ عبادتو کئی اگر هود علیہ السلام اگر قوم تا دا دعوت ورکڑو چدیو اللہ عبادتو کئی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا آدیانو تالی گرے منگا یود دی حضرت هود علیہ السلام وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا آدیانو تالی گرے منگا یود دی هود علیہ السلام هود علیہ السلام تلیو قوم تے مسئلہ بیان کڑوا قال یا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره نویلیو ازما قوما دے عبادت ٹولک سام اللہ لو کئی ما لكم من اله غیره نشتر تاسو لا سوگ حاجت روا بغیر دا اللہ نا انان تم اللہ مفترونی تاسو مگر دزان نظرو جوڑا ان کی وَالْمَا قُومَا نَوَارَمَا تَاسُنَا بَدِبَانِ سَاجَرَ ہر یو پیغمبر مسئلہ توحید بیان کرے پاگی اجر نرے غفتے ان اجری اللہ للذی فطرانی ندے اجر زمان مگر پانگا ذات چیزی پیدا کرے ما افلا تاکلون و تاسو کیا عقل نشتا
وازما قوما بخنه غواړی د رب ستاسو نه او راو ګرځي دی الله تا په نیکو اعمالو راو بلی په تاسو باندې باران شیبه شیبه زیاد بکی تاسو نو طاقت سره د قوت تاسو نه او مکرځي مجرمان ګوروي د الله نه معافي غواړي الله به باران راوړيږي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تا یو سړی راغی باران نکیږي هغه استغفار زیات وایي بل راغی وی خوالی دا غربت دا عاجزی دا سشتے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوی استغفار زیاد وائی بل راگے وی بچی می نشتا حضرت عمر ورطوی استغفار زیاد وایا چا ورطوی ہر سکی استغفار دے در ایو وظیفہ دار چالے ورکے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوی تا سورہ نوح ندوے دے فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم انهارا استغفار دا اللہ نے معافی غوښتل و معافی داسې نه جیسے پخلی استغفر الله استغفر الله خپل خوځه ازړه کې توبه ونه استا توبه بر لب صبح بر کف دل پر ذوقی گناہ معصیت را خند پیش آج استغفار ما چلاس گری تسبینی ولی دیئے اشونی خوازے اپخلی آسی استغفر اللہ گناہ در پر خنده درزی را گرزی نداغ اخپل بد عملنا اتش تسبیح دلاس کی نیولی دی نو پدے نکی گی چه اللہ نے معافی وغاڑی ویا قوم استغفروا ربکم وادما قوما بخنا وغاڑی دی رب ستاسونانو راو گردی اللہ تا ثم توبو الیہ تای ور پسی ہوئی معافی دانا چیسے پخلی استغفر اللہ دا بد عمل نم راو گردی یرسل السماء علیکم مدرارا رالی یوا بتاسو باندې باران شیبه شیبه زیاتای بتاسو طاقت سره طاقت تاسو نه او مگر دای مجرمان وې دای واو دان راغله منتب دلیل او نو موږ پر خودونی خپل مددګاران ستاد وینا د وجنا وما نحن لك بمؤمنين او نو موږ ستا خبر له تصدیق کوونکی ان نقول الا تراك بعض الهاتنا بسوء منگا نور سنوائیو مگر ورسی گیتا تا بعض الهات منگا پا بدائیو عرانی بکدا عرب آغا وقیوئی چکالا سا تکلیف و تورسیو عرانی بکدا نمانا دا ان نقول الا تراك بعض الهاتنا بسوء منگا نور سنوائیو مگر برسیگی تا تا بازی آلیات منگا پا بدائے اسو ہوئی اگتے ہوئی ہودا مکاو گوڑے ٹاکر بدل لدر کی اٹھک دے ورسرا نقصان بدل تدر رسائی اسو ہوئی نچیڑ ملنگانو ملنگ سرم چیڑا ہوئی اپا گانو باندیم شاعتا لکلی یو شابنگای جوڑا کری ببر سرے او لاندې ورته لګلي وای نه چېړ ملنګانو ملنګ راغی نه چېړې ګورې نه چېړ ملنګانو ملنګ وای م چېړا ملنګانو سره م چېړا ملنګانو سره م چېړا ان قول الا تراك بعض الهاتنا بسوء قال نوح ورته نوح علیہ السلام زګوا کوم الله او تاسو ګوا شئ زبیزار ما داغنا چه تاسو شرک وئی مما تشرکون یروی تاسو خلقو تا مشرکان وائی کنا نوائی چه مشرکان دی خود بو تا مشرکان وائی حود علیہ السلام نوئی انی بریو مما تشرکون زبیزار ما داغنا چه تاسو شرک وئی من دونی اور مدد کوئی بغیر دا اللہ نا نور مددگاران
نو تدبیر وکړي زما زما ټول او بیا مالا مولد مرا کوي لاسو مزاد دې سچ کوي نو کوي مالا مولد مرا کوي انی توکلت علی الله ما ځان سپارلې په الله چې زما رب دې استاد رب ما من دابتن نشته دې او زنده سر مگر دې نیون کې دې تندینا انسان ګونډه مو وتاوي تندې په پاسه وخته چی سرګونډی نه به الله ونیوي یعنی خلاص دې نشي د الله نه ان ربي على صراط مستقيم یقینا رب زماده بلاوندې غا باندې فاین تولون گواړي دنو وایا مو رسول ما تاسو ته احکام چې زلګل شوی مو باغی باندې تاسو ته او پاتې به کې رب زما او قوم بغیر تاسو نه تاسو زرن نشي رسول الله ته شي یقینا رب زماده پاره او شی باندې نگهبان او کلا چراغ حکم دا عذاب زمونگا نجینا هودن نخلاص کمونگا رد هود علیہ السلام او آگا سانچی ایمان راوڑے و سرد دنا پا میرا بانتیا سرد زمونگا ونجینا من عذاب غلیظ او خلاص کمونگا دیلا دا عذاب سخنا وتلک عاد جهدو بی آیات ربهم دا عادیانو چې انکار کړو په دلایلو درد دای باندې او نافرمانی کړو د انبیاء علیهم السلام نافرمانی کړو وتبعوا امر كل جبار عنید تابع شوی د حکم هر یو سخت زدی عنایت کوونکی او بیو فی هذه دنیا لانا ورپسې شتای په دې دنیا کې لعنت چدنا اگا انادگرو مرگرتیا اکڑا پلانت شو چاچه ده انادگرو مرگرتیا کڑی دا نو اگا پلانت شوی ده خدای ده رحمت نلری شوی دی ورپس اکڑی شا پدی دنیا کے لعنت اپروز قیامت کی بھئی پر مقام ده لعنت کے الا ان آدن کفروا ربهم خبردار یقیننا آدیانو انکار کړو د رب دینا کفر کړو الا بو دل یادن خبردار هلاکت یادیان لا قوم دود علیہ السلام لا ویلا ثمود هم صالحا اس واقعد حضرت صالح علیہ السلام پدین چھے العبادت للہ وحدا دیو اللہ عبادتو کئی سمودیانو تالی گلو من یو دیر صالح علیہ السلام ویاغوا زما قوما عبادتو کئی دا اللہ نشتتا خلاصو غاجت پورا گونگے بغیر دا اللہ نا بیا اللہ پیدا کری تاک زمکینا او بعد گردولی بدی زمکا کے نو بخنا وارئی دا اللہ نا راو کردئی دی اللہ تا یقینا رب زمانے نزدے قبل ان کے دعا گانو ویدائی واسالے آپ تائی سرویت بمن کی زائد امید مخیر دینا مو تا تستر گوی تا تم امیدونو چھ دے براشیو ریو سم سڑے بئیو تائی لشار جوڑ کر تا تباوئی زمون کو امیدو نفلانی زی طالب دیو رابشی منتبا خواگی مسئلے کئی تو دیل رالی جی شرد جوڑ کر اتنا انا بدا ما عبدو آباؤنا آیتا منگا منی کے داغا سنا چھے عبادت کو منگا مشرانو منگا یو بشک کی داغا مسئلینا چھے تمنگا اعتراب علی لالا شک ان کی وی حضرت صالح علیہ السلام زما قوما خبر را گئی کہ زریم زب دلیل طرف زمانا واتانی منو رحمتنا راکڑی ما تدخمن طرف نمیربانی نبوت نسوک با زمان امدادو کی دعواب دا اللہ نا کزا نافرمانی حکمہ دا اللہ نافرمانی صدا چھ مسئلہ بیان نکما فما تزیدوننی غیر تحصیر تاسو نزیاتوی مالا رب بیلتاوانا کزا نافرمانی حکم دا رب نافرمانی صدا
امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کی بدے ځای لیکي هغه وایي فمن ينصرني من الله ان عصيته سو بزما امداد کی دا ذات دا اللہ نا کزنا فرمانیو کم دا اللہ نا فرمانی سدا فی تبلیغ رسالتی ومنکم عن عبادت الاوثان چه زخبل ڈیوٹی ادا نکما او تاسو د عبادت د غیر الله نه نمنه کوما د درگاہونو د عبادت نه نو دا نا فرمانی دا فما تزيدونني غیر تقصیر تاسو نه زیاتوي مالا بغیر تاوان نه وادما قوما دا خدا الله دا استاد پرنخا نو پرې دای دی لوا چې خوراک کوي بزمکه دا الله کې او مرسوي دي د تکلیف کو رسولو باندې تاسو لا زاد نږدې قریب یعنی عاجل فورن وبني تاسو لا زاد فورن فاقروها نو زخمی کړه دیو خلا فاقروها فقالا تمتعو فی دارکم وی ورطا صالح علیہ السلام سکوا لیب قرون استاسو کی تمتعو فی دارکم یعنی تعیشو فی دیارکم سلاست ایام در رازے ذالک وعدن غیر مکذوب او دا وعدانا دروجن شوی نو کلا چرائے حکم زمنگا خلاص گمگا حرد صالح او آگا کسان چه دسر ہو ایمان راوڑے و دسر پا میرا بانتیا زر زمنگنا ومن خز یوم زنا و در سوائد دغرا زنا یقینا وافستان دے دے قوی و غالب واخذ اللذین ظلم صیحاتو انیما کسان لا چه ظلم کڑے و چگے یو چگا پیوالی شوا فاس ووی دیارین جاثمین اگر دے دلاغای کورنو کی پڑ مخی پرات سڑے چه دا مرشی نو دے دا مرگ پاک کے لتی وی چه وازی نو دے اڑولی شی پڑ مخی شی کاللم یغنو فیا فانو کاللم یغنو فیا حلاکشو تباشو لکا چه دیڑو چه دلینو بدی کے خبردار سمودیانو کفر کرے پراب او خبردار حلاکت سمودیان اللہ ولقد جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرا اس واقعات ابراہیم علیہ السلام او دلوت علیہ السلام پا دی ذکر گئی چه عالم الغیب بغیر دا اللہ نے بلسوک نشتے او گورا ابراہیم علیہ السلام ظاہری ملائکیوں نے پی جندل چدا انسانان دیو کو ملائکہ او حضرت لوط علیہ السلام ظاہری ملائکہ ان پہ جندل چدا ملائک دیو کہ انسانان وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى پتائی سر آرہ غلو استاذ زمانہ ابراہیم علیہ السلام دا بزیری قالو سلاما نوی دی السلام علیکم قال سلامن وی ابراہیم علیہ السلام وعلیکم السلام فما لبثان جا بیلنا نیز وقت تیرنکا شراط لوکا پس خیو رت شوی باندے گردن توی بیلنا نیز اوزاریات کرا دی بیلن سمین پسلی سورب باندے سمطلب سورب پسخیو کو تا او آگے والا ریت کو عزتمن خالق د میلمه په قدر پوهیږي چې عزتمن دی هغه د میلمه په قدر پوهیږي میلمانه راغلي دي نو وای پښتانو یو د میلمه ډېر خیال ساتي دا سنت ابراهیمی دي ځکه او هغه اثر دی پکې نو ابراهیم علیه السلام میلمه اللہ میرمانو لا اس کے ورید کا ہو رہا ہے دا تپوس تیرو نے کتا روڑائی ٹیمو بس سلے تپوس کو اور روڑائی والا راڑا عدتا با پتالی کی خپا کیے دی خودے بدا روڑائی ساتھ نہ کہیے میرمانو با دا ٹیلیفونو کی من درزو تا سخا میرمانو با لان شی او چاگئی ورن سی نو 2 بجے
یو پیاله چای پیوس کی را نسختی کی او اډو روډای و تاسو نه کی نو بیا مورتی پیدا خپای مونته نصب به تاسو کی هغه عادت دي نه دي نو قال سلام فما لبث ان جاء بلنا نيذ وقت تلنک سرات لوگا پسکیوری چوی بانده فلما رائی دیوم کلی چویل اللہ سنت دائی چندنا سیدل دیتا ناشناو گرن دائی او پٹیکڑا دائی نیارا زڑکی ویوار دائی میاری گا او مخی ما تفصیل کڑو چه ملائک و عالم الغیب ندی چه توی میاری گا نو ابراہیم علیہ السلام ورطویلیو قال انا منکم وجلون او ما پی آیات راڑو لیو کم سنت میں راڑو لیو سورہ حجر چل دیوی قال انا منکم وجلون سورہ حجر آیت نمبر 52 قال انا منکم وجلون ومن تاسو نو یریدو قالو لا توجل قالو لا تخف دیوار دوی میاری گا انا ارسلنا الى قوم لوط منگا لنگل شیو قوم دا لوط علیہ السلام تا وامراتو قائمتون او دی زیری ورکو ابراہیم علیہ السلام لپالک خزیو داڑوا لکر دچ لوخی وڑل او اگیو کتنو دیس شیخ وڑلنو نو آگا پوشو چه دا بزرگ دشمنان راگلی دی خاون راگلو نو وجنی او خیار اخذ دا خاون خیال ساتی جه نو اگر آلا دریچه که واقعی خودا کڑکی که واقعی خودا چوره که دای سوئی زکا نو رزوگونا چه دای سوئی خاون رالا نوئی خاون ترالا سو نوئی چه واقعی که خود دای ابراہیم علیہ السلام لزیر ورکو دا علکو نو آگه واوره دا او جسنگ آگه زیر واوره دا وامراتو قائمتون او خزد ابراہیم علیہ السلام داروا فضائقات نواغیو خندل فبشرناها بیسحاق نواغیلو من زیر ورک پا اسحاق دلیک ورکو زیره وچاگی واوری امر عجیبا نواغیو خندل او مخی ما دے تفصیل کرو یاد دے فبشرناها بیسحاق زیر ورک منگا دیلا پا اسحاق او رستو دے اسحاق میں یعقوب نوسیم وطوی دا کبنا چه رستو نوسیم او مالا دل در کی قالت یا ویلتانوی دے ہائے ہائے رکاوی دے مالا را آلدو آئی زبو زیگو ما او زیما بودای او دا خاون می دے بودا زمان بچے چاہتائی او دے یا ویلتا آلدو تعجبیو کو زباو زیرگم او نمخی تیشو فسکت وجہا وقالت عجوزنا قیمہ تاسی ورگتن دیلا دخلو تا عدد دے ناشنا شیوی نی وی خوری منگلہ وی چتا کل وی خوری منگلہ بدا چفتا ہے راجے پپوزا کو تکیری یا ویلتا آلدو ایہایا رکاوی دے مالا زباو زیگم او زیما بودا دا حون میں دے بودا انہا دا لشن عجیب یقینا اندازے وشی عجیبا مطلب بچے چڑھتا ہی ہے حضرت بودا گان دا بچے پڑھنوی کہنا دا خو خیر کے عادت سی نوے مطلب بچے چڑھتا ہی انہا دا لشن عجیب بھائی اٹراسا ہوں لوگا ڈاکٹر ہوتا ہے بس تا ہوں بگیڑا بچے دے جو راگی رامنڈا کا خواه بابا بار ناستو کسانو سا سپلا سینڈلی وطوے دو گزارے ہو وی شرمون دیو شرمون کنا سڑے دینا انہا دا لشعن عجیب یقنن دا یوشی عجیبا قالوا تعجبین من امر اللہ وی دی ملائکو
تاسو تعجب کوئی د امر د الله نه رحمت الله وبرکاته علیکم اهل البيت رحمتونه د الله دی او برکتونه د الله دی په تاسو باندې اهل البيت یا اهل البيت ودکور والو ګور ملائکه درې خبرې وته کړې یو قالوا سلاما اوی السلام علیکم یو خبر ادا کړی دا قالوا سلاما السلام علیکم او دویمه خبره رحمت الله د خدای رحمتونه دي او برکاتو درم او برکتونه دي په تاسو باندې اهل البيت وکور والو انه حمید مجید او دا الله دې ستایل شوی او د بزرګای والا نو مرتبه والا په خواچ ما کور جوړ کړ نو ما په غټ د پاسه لیکلو رحمت الله و برکاته علیکم اهل البيت د خدای رحمتونه دي په تاسو برکتونه دي په تاسو او کور والو ولما ذهب عن ابراهيم الرغو کلا چلاړ د ابراهيم عليه السلام نه روب او راي د تزيره نو باسی شروع کمن سراب بارد قومی لوت کے یقینا ابراہیم علیہ السلام بردبار عاجزی کے ان کے وہ اللہ تا اور آگردید ان کے وہ اللہ تا دیر صبرناکو او دیر عاجزی کے ان کے وہ اللہ تا او اللہ ترا گرزید یا ابراہیم واردان حاضا وی منگا و ابراہیم مخوارد دی بحثنا انہو قد جا امر ربک شاندادے بتائی سر غلد حکم در حبستا وانہم آتیہم عذاب غیر مردود او دائی چیدی راب شریطا عذاب نبائی واپس شرد دائینا اللہ فیصلہ کردا او بدے قوملود بازاب رازی ولما جاد رسولنا لوتان اس واقع لوت علیہ السلام پدې چې عالم الغیب بغیر د الله نه بل څوک نشته وګوره لوط علیہ السلام ملائک راغلي دي هغه نه پیژني چې دا ملائک دي او دا انسانانو کلا چې راځه ستای زمونږ لوط علیہ السلام ته خفش په دای باندې تنش په دای باندې پښتو دا پښتورګي چی قانون دای چې کله سړی سړی تنگ شي وي پښتون می او بلکې ورغلي دي اسړی تنګي اته دې توکړی یو بوجي په وجا ولما جاء رسولنا لوطان کلا چرا لاستای زموږ لوط علیہ السلام ته خفش پراتلو ددایو او تنگ شه په دای باندې پښتونه وقال هذا يوم نصيب اوی من دا ضرورت دیرا سختا دایو دیوی زگردا دا حران زیو لوط علیہ السلام او دد ابراہیم علیہ السلام سره هجرت کړو د خپل علاقې نه نو پردی ملک پردی کلی کې آباد شوو نو الته حکام قبیله ونه طاقت ونه مټونه زور ونه او ملمان رالن نو د ملمانو پر اتلو نه تنگ شوه پدی تنگ شو پدی خفا شو چې دا زما ملمان دي او اسنه د بیزتی وشي دا هو سپک قوم دے ذلیل قوم دے بدعملو په مخه کړی دي او دې تنګوري چې دا ملمانه او دا قربا دي نو اسنه دا ملمانه خسته ملمانه دي او دې بیزتی وکي او غیرتی سره هغه د ملما په سر مرګ کوي اکثر دشمنای داغه د ملمانو په سر د ملما په سر خپکی ملما ته څوک سووي نو تراو ګرځي وای ته ملما ته داګه کې دا زمون ملمان دا زمون ملمان دي نو پاره خپکیږي نو خفه په دې چې واسمن نرسي د ملمانو به عزتي ونشي او نه اهل چې ملمان پیژني اینه ملمان پیژني نه مشر پیژني نه گشر پیژني نو ملمان به راشي ملما به
او کاغا ملما غریب تقریب تپاسی نو دی بش ناری شور او بیزت بے کی ابل کال دا محمد خان شیرانی مشر سڑے دے راگ زمانگا اجتماع نو ما تیوی بیزا اجتماع لیدو لرالما ما دیر خواہ خوشحال شو پی ملما مشرو محبوط اجتماع کی بیانو که لار بیا بل ځای کې پروګرام و نو چې هغې له لاړه نو په هغې کې هغه تقریر ته ودرېده ولکان را پاڅېدل او بېعزتي او سپکاوی او دغه مردباد نو بیا یې ما ته ټلیفون وکړ هغه وکړ د هغه ملګرو وکړ وی یاره جي وي هغه وی چې دا وګوره که نه خلک وایي چې پنجپیریان داسې هغسې پنجپیریانو کې دومره ادب دی او دوره انسانیت او پختو دا بکی چه زلارم خی عزت ام راکا تقریر می امو که طالبان ام قتل چه زمان استاز عزت کئی نو غیم زمان عزت کو او دیز آئی که دا دوره بی ادب و بی عزت خلق دی ما غی تا تعذیب چا خیره دی ای تا کو تعذیب نخی کنا ادب ملمه رائے سڑے پا ملمه خفکی هر سوک چه ملمه دی داغ قدر کئیو ولما جاد رسولنا لوتن سیا بیم کلا چرال اللہ استاج زنگا لوت علیہ السلام تا خفش بدائی باندے تنگش بدائی باند دراتلو باند پختونا اوی میں داغ رد رسختا وجاہو قومو راغدتا قوم دادا چای خبر شو چای لکان ورسک راغدی دیر دولی لکان دی وجاؤ قومو یهرون ایلیه راید تا قوم داده چه زغلول شو ده طرف تا زغلول شو شیطان زغلول شهوت زغلول ځکه شهوت چې په مخوالی دی بیا راز شپانو ګوري شهوت چې په مخوالی د سوچ او عقل ختم شي دی بیا دا سوچ نه کوي چې زه شهوت په مخ اغستی موضوع پردي کور پله روانې نو په دغه کور کې که زه چا ووژلم نو دا خو لوی شرم دی که دغه ځای کې زه بې عزته شوم نو دا لوی شرم دی نو دغه سوچ بیا ختم شي که دغه ځای کې زه چا ونیولم نو دا خو لوی شرم دی ځکه دې شهوت په مخه کړی یو وجاؤ قومو یهرون الیه راغدتا قوم داز غلول شو دا طرف تا او مخیو دای چه عمل بے قوبت قالا یا قومین وی ورطن لوت علیہ السلام و زما قوما ها اولائی بناتی دغا جنکای زما دا چم جنکای دی بناتی دانا چه زما لونا معاذ اللہ پیغمبر دورا کمزور خبره کئی چه وی زما دا لونا پا نکاح والی نه پیغمبران خو ډېر غیرتي خلکو خدا قانون دی چې د محلي مشري د چم مشري اسم مشري نو کشرانو ته بچي وای بچي ورته وای نو مطلب دا زما په دې محله کې په دې چم کې جنکای دی هغه په نکاح والی کنه خپل شهوت چې پورا کوي نغی پا نکاح والی او بناتی لکا امام بخاری باب تڑل دے بابن فی یا بنیا باب دے پا بیان دی کی چی یا بنیا پردی سوی تا یا بنیا ویلشی او کنا چستان ندے پیدا پدی دا حضرت آنس رضی اللہ تعالی روایت راڑی چی نبی علیہ السلام وردوی یا بنیا نا خدا غزیه نو ویلی شواتا دغسی دلتا کی بناتی زمان دا چند جنا کئی لکا حافظ ابن کثیر امداد توجیه کئی ابن جوزی رحمت اللہ علیہ زاد البصیر کی امداد توجیه کئی قالا یا قوم انوید وازما قوما هاولائی بناتی دا جناکای زمان چند جناکای دی اننا تارو لکما دا غردی تاسولا ویاری گئی دا اللہ نا
امر سوال کوئی مالا زما په ملمانو کې لا تغزونی فی ضیفی مر سوال کوئی مالا زما په ملمانو کې الیس منکم رجل رشید نشته تاسو کې څوک سړی عقلمند هیڅوک در کې پوهه نشته هیڅوک در کې عقلمند نشته وی ورته دایو لقد علمتا تاکی سره تخپوه نشته ده منگ لرا پا برد جنکو ده چند ستاک سفایش و انکا لطالم ما نورید او یقینا تخپوه آغا چه منگ اراده کرو منگ جنکو شوکیان نیو تا تخپتا چه منگ دس شوکیان نیو قالا لو ان لی بکم قوتان نویوی ارمان چوی مال رطاقت او آوی لارکن شدید و انکا لطالم ما نورید یو جرگا کی جنای مرورا تلیو جرگا کی کسان تلیو اغیر زاکول چه رای ولی خون مرورا تلیو جنای پلار چتن آئی بطال ویلی جنای پلار دی دیر تنگ دا بیایو هو توی زن پریدم ورسانا جو دیر تنگ نو آگو توی دا زوی نمی واغس وی زس خبرم دی شوکین دی ما بدا نو دولا دی با می وطا واده کرده وو پا اشاره کی وطا ہوئی جدا وہ سڑی سی نده و انکا لطالم ما نورید قال لو انہ لی بکم قوتان وی آغا حرمان دے چوی مالا تاسو باندے طاقت او آوی لارکن شدید یا مزائی نیولے وے یو تن مضبوط تا حرمان دے زمان مٹے وے قوم میں وے چما تاو سارا کتل چامڑی میں در لائستے وے یا یو مضبوط مرگرے میں وے دے کلی کے نما بتاو سارا کتلیو اسو کم مسافر دا بل ملک منو چه زما مرگره او مضبوط ویدل تے ما بتاو سره کتریو نبی علیہ السلام وی اللہ دے رحمو کی حضرت لوط علیہ السلام باندے داغن بعد اللہ انبیاء پلولو قومونو کرا لے گلی لگا غدا ارمان کرے ہو نو اللہ انبیاء پا مضبوط قومونو کے بیارا لے گل داغن رستو چه دا ارمانی نہیں چمٹو شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتو نولیگی اگر چه دا دعوت چلو لے دا سے پا بادرائی نو دا آگی دیر وجوی یو وجہ خداوا چه اگر کلنگی دل علم کڑیو کلنگی دل علم یعنی پا ہر فن کے علم صرف باندی بچ روان شو نو تابویگی دا علم صرف دا جوڑ کڑے چه پا علم نحو بروان شو تا بویگی نی دا قائدی دت مرتب کردی چه منطق و فلسفی تا بواوخت نو تا بویج دا منطق و فلسفی دا دن خلقوز دا کردی دا تاریخ تا بلاو نو تباریان شو دو طول عمر تاریخ کا تلے یو کلنگی دل علمو دویم دا چه اغس لورو بزدلانو او دریم داوا چه نهاتی او خیارو اگو چه اوکار کم منصوبه بندی بیوالا دیره خاکونا اگو اول منصوبه جوڑا کراغی لگا دیره کار کو دغه سے بیانت دانگل کارتا او یو جداوا چه قومی مضبوطو خاندانی مضبوطو نو که مسئله نمائلو مولارو ورسرا نو خاندان با ورسرا عزیزان با ورسرا ادریدلو اول وقتو او شیخ القرآن ویچه اختر نشته خلقوی اختر شیخ القرآن وی دلیل نشته نو اختر نسشی کوئی زمان محله دا نبی جمعه دیتا دا خدرخیلو غالخیلو شریک جمعات ده دبی جمعات بوتا شیخ القرآن وی چه دا نویلی چه خدرخیلو جمعات خدرخیلو دا بے نوی دا سی ٹکے نوی چه نو پاگی باندی بے یادو یو زل یو امام پاگا زمانہ کی نو یو سو کسانو اختارو که او
هغه امام مخکې کو موزي وکړو شغله ورځ د شیخ القرآن اختارو شیخ القرآن سارو وختي کپڑے واچولې او روان شو لخت ځان سره واغسته ډانګوره روان شو چې لاړ اجره کې دا وای خپل خپلوان ناستو عزیزان ایوه ته وی چې څه کوي ته الله څه کوي وی راځي چې د اختر موضوع کو نو هغه ځان سره روان کړ ای دیوی تاسو کې نه زرا زما لال دا امام کوسیلا وره و تاوډه کو چاراو ته وی فلانیا ته د ډبی جمعه امام کنه ویاو وی دا ډبی جمعه زمام دې کنه زوم دغه محلي ما او زوم درلا خیال ساتما پرون دی نور لموز ورکړې نن به ما لموز راکې زما مې ما راځه ومټ نیونیو هغه ته ما به دې پرون کړ وینن به بیا کې راروانې کې چرای وسته ایشا مو کې زموږ لموز راکا هغه خانو ای زما مې ما زوم پښتونیم کنه جنگ در سر نه کوم پرون دی زما ځان لا موز ورکړې نن به ما لم راکې امام مخکې کړ چې امام الله اکبر شیخ القرآن ته روان شو چې موزه شه عزیزان خپل راو چې کوم ځان سره بوتي وي وته وی جیوی باندې ورپسې درلو حالت لا به مړه تاسو ورپسې وکي عزیزان لدلته کومه داس سړی وغلا چلو مرته عزیزان یو مو قوم ځان سره ودرولې قال لو ان لي بكم قوه او آوی الى رکن شدید ویرمان دے چه مال رو تاسو باندې طاقت یعنی پنانی ولی وی او تن مضبوط تا قالو یا لوت وی دایو لوتا انا رسول ربک منگا استازیو در افستا انا رسول ربک منگا استازیو در افستا وی دایو منگا استازیو در افستا اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ نشی رسید دیتا تا نبوزا اخبر احل لرا پسی سکت شپینا وَلَا انتفد مِنْكُمْ اَحَدُونَ شاعتت نگوری استاسو نیوتان اِلَّا امراتاک مگر خزستا اِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمَ شاندہ دے دیتا برسی آگا چرسی گی دیتا عذاب یقیناً لوز دائی سبا دے علیسا صحو بی قریب یا دا قول دے دا ملائکو چاگئی سبا نیزدے نیسا یا قول دے دا حضرت لوت چاگا دور تنشو چاگوی علیسا صحو بی قریب آن سبا نیزدے فلما جامرنانو کلا چرائے حکم زمنگا اگردو منگا پاسا ترد دی اللہ اندے اورون من بدئی باندے کانی دی ٹکرو منزود آغان نشاندار مسومتان اند ربک اورون من بدئی باندے کانی دی ٹکرو پیدار پہ مسومتان اند ربک نشاندار بنی در افستا باندے وما ایان نظالمین ببعید او ندد ظالمان مسل رے وما هي من الظالمين ببعيد او ندداد ظالمان نسل ری یعنی اغا عذاب پر آگے وما هي من الظالمين ببعيد او ندداد ظالمان نسل ری وإلى مدين أخاهم شعيبا اس واقعات حضرت شعیب علیہ السلام پدی خبر چھ العبادت للہ وحدہ دیو اللہ عبادت کئی وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا مدین والو تعالی گلے من یو دی حضرت شعیب علیہ السلام یو لسنی می دی تفریق ہوکو بیا بنور سبق ہوئے